والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات، دکتورنا اول حضرت مولانا وحید الله صاحب او هغه شاګردانو ته په دغه دوره کولو باندې مبارکباد پیش کوم، او بیا متعلم دانش صاحب ته هم دغه تفسیر په ختم باندې مبارکباد پیش کوم چې الله رب العزت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او بیا الله رب العزت موږ او تاسو ته په دغه درس باندې د عمل کولو توفیق راکړي. محترمو، یقینا مشران علماء کرام دلته ناست دي، تفصیلي خبرې به دوی تاسو ته کوي. یو څو خبرې به تاسو ته وکړم. اول چې کوم کسان په مجلس کې ناست وي، د دې لپاره نه وي ناست چې دوی راشي د یو تقریر کوونکي د یو مقرر نه څه خبرې واوري او بیا لاړ شي، یا په دغه مجلس کې د مجلس خوند واخلي او واپس لاړ شي، بلکې دغه مجلس کې چې کوم یو انسان هم ناست وي، دې کې کامیاب هغه انسان وي چې هغه د یو ملا یو طالب نه یو بهترین خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي. نو انشاءالله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه تعلیماتو نه یو څو احادیث تاسو ته بیانوم. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. ملګري دې هم متوجه شي، او بیا د تقریر په دوران کې د ماشومانو په ځای ماشومان د سبحان الله ونه وایي، که مشرانو سبحان الله وي ولې وایي، ماشومان دې غلي کښېني. ښه، نو سپیکر اواز صحیح دی؟ پوهېږئ محترمو، نننی دغه مجلس دا د هغه عظیم الشان کلام پاک په باره کې او د هغه نسبت سره دی کوم کلام پاک چې الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په واسطه محمد صلی الله علیه وسلم ته هغه د وسیله مبارک د کلام پاک دغه نورانیت نه ډک کړی، او بیا پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو په واسطه دغه کلام پاک موږ او تاسو ته د دې دغه پیغام رسولی دی. محترمو، موږ چې کله وګورو، اول د ټولو نه اول د قرآن مجید مقصد، معنا او غرض دا څه دی؟ آیا قرآن مجید دې لپاره راغلی وي چې موږ رمضان کې د دې ختمونه وکړو؟ آیا قرآن مجید دې لپاره راغلی وي چې امام مخې ته شي او په دغه مونځ کې دغه قرآن تلاوت وکړي؟ آیا قرآن دې لپاره راغلی دی چې کله ما او تا جګړه وکړو، په معاشره کې جرګې وي، دغه جرګو کې ما او تا دغه قرآن یو بل ته ورکړو؟ یا آیا دا قرآن دې لپاره راغلی دی چې کله زما او ستا مړي وشي، ما او تا چې کله هغې پسې خیرات کوو، دا قرآن ما او تا هر ټیم ما او تا ته یادېږي؟ آیا دا قرآن دې لپاره راغلی دی چې ما او تا دا قرآن مجید په یو بهترین یو کپړه کې بند کړو او په یو المارۍ او اوچت طاق کې موږ او تاسو کېږدو؟ دا قرآن دې لپاره راغلی دی؟ محترمو، قرآن دې لپاره راغلی نه ده. قرآن دا زما او ستا د ژوند دستور دی. قرآن دا زما او ستا د ژوند تېرولو قانون دی. قرآن دا زما او ستا د زندګي یو طریقه ده. رب کائنات ما او تا ته قرآن مجید سره دو فواید بیانوي. محترمو، ما او تا چې کله دنیاوي تعلیم حاصل کړو، ما او تا ته سبق حاصل شي، که چېرته په هغه سبق ما او تا عمل وکړو، بیا هم ما او تا ته څه نه څه فایده ملاوېږي. که چېرته ما او تا عمل ونه کړو او ټول عمر دنیاوي علوم کې ضایع کړو خو عمل ونه کړو، ما او تا ته فایده نه رسي. قرآن مجید داسې یو کتاب دی، قرآن داسې یو کتاب دی چې رب کائنات فرمائے: اے مسلمانوں، اگر تم قرآن پڑھے گا تو قرآن دوسروں کو سکھائے گا، تو قرآن پر عمل کرے گا، رب کائنات ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا. قرآن داسې یو کتاب دی. محترمو، قرآن کا
اسلامی کتاب دے ما ہوتا مسلمان یو لیکن ما ہوتا قرآن نہ پیژنو ما ہوتا مسلمان یو ما ہوتا دا قرآن دا مقام و مرتبے نہ خبر نہیں محترمو یہ قرآن وہ کتاب ہے جب آسمانی کتاب نازل ہوئے جو سمرہ آسمانی کتابوں نازل شولا آغا یو محدود قوم دا پارو کچرتا تورات نازل شوی دے آغا دا یو علاقے اور دا یو محدود قوم دا پارا نازل شوی محترمو اور اس بکر واس ہوئی دے دیو توجہ دو کچرتا انجیل نازل شو آغا ہم یو مخصوص خلق دا نازل شوی آغا پر پورا دنیا کی نو آغا تعلیمات پورا امت دا پارا نو بلکہ یو علاقے اور یو قوم پوری محدود و محترم کلچ ظهور راگے آغا تریو زمانے پوریو بیا جہاں زمانہ تیرہ شو ہر کتابوں ختم شو محترم قرآن داسی کتاب ہے جب قرآن نازل ہوا رب کائنات نے فرمایا اے مسلمان سن لو یہ قرآن ایک قوم کے لیے نہیں ہے یہ قرآن زمانے کے لیے نہیں ہے یہ قرآن چند علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن ہر کتاب ہے تر قیامت سبا پوری ہر انسان دا پارا دار حضور کی کتاب تا قرآن مجید دے تا جنت دار حضور کی تا قرآن دے تا جہنم دا تا بچنوں کی تا قرآن دے موتا دا پیغمبر چن حضور کی تا کتاب دے موتا دا انسانیت درس ورکون کی اگر تا قرآن مجید دے محترم موتا دا پکار دے چھ پدر قرآن مانی موتا عمل ہو زمانہ کتاب کم کتاب دے موتا کتاب کم کتاب دے سلام علیکم السلام علیکم کتاب دے سب بچن ہوئے کم کتاب دے شاطری کسان ہوئے کم کتاب دے محترم دا قرآن مانا سنا یعنی بار بار مسلم بار بار جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے بار بار تلاوت کرنے سے آگی کا قرآن مجید میں سے محترم قرآن یو عجیب خبرہ غور سروار چکڑا قرآن مجید نازلی دلا دا قرآن مجید دا لگ نازل ہے کله یو سورت کله یو آیات او کله یو سپارہ قرآن مجید چی نازلی دلا دا لگ لگ نازلی دو دین مخی چکن کتابون نازلی دا آغا پورا نازلی دا آغا مکمل یو پیغمبر تب اللہ رب العزت ورکرالا لیکن ما ہوتا عمر آغا کتابونا چی رب کائنات پیغمبر تا پیغمبران تا بترتیب ورکڑے ہو آغا کتابونا تورات زبور انجیل چی رب کائنات سرد ترتیب سرا پیغمبران تا ورکڑے ہو لیکن ما ہوتا عمر آغا کتابونا پدغ دنیا کی نا تتر بتر شو آغا کتابونا پر اصلی شکل کی موجود نہ لیکن اللہ کا عجیب قانون ہے وہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا وہ قرآن جو کبھی آیت نازل ہوا اگر قرآن کل آیت نازل شو اگر قرآن کل سپارہ نازل شو اگر قرآن کل رکوع نازل شو کل جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور کے تل قرآن را جمع کرے شلا تل قرآن کا ترتیب پر کرے شلا تل قرآن بطر قیامت پر ترشالی محفوظ و محترم ہر کتابنا چھ محفوظ نازل شو ہر کتابنا چھ پر ترتیب نازل شو ہر کتابنا چھ اللہ رب العزت پیغمبران تا مکمل ورکڑے ہر کتابنا پر دنیا کی صحیح سالم موجود نہ دے زموستا کتاب زموستا قرآن ہر قرآن چھ لگ لگ نازل شو چکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدور کی دا قرآن چکل لکل کے دا یو صحابی بنا گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن بلغوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدور کی یا دگا شانتی دا بل صحابی بدور کی چکل یو کستا دا قرآن صحیح سیادو حقی بدا قرآن اویلا محلتب اولا کلی شولا بیا دا لری زین بل یو صحابی براغی حقی بدا قرآن مجید صحیح سے تلاوت کرلا بیا صحابی کرام دا ولی کلا آغا قرآن چی دا صحابان بدور کی آغا لکلی شو آغا زمان استاق پر زمانے کی محفوظ دے محترم موتا تا پکار دے چی دا قرآن مجید قدر او دا بخبت جون یو ثابتا او یو دستور جوڑ کو انشاءاللہ جوڑو مگر انشاءاللہ بخبر پوئی گئے محترم دا قرآن مقصد سے دے دا عمل دا پارا لازم بیا یو بلا خبرہ نن سبا چی منگا معاشرہ کی وہ ہم خبر بتاس تو وکم کچریتا سو عمل وکے فائدہ بڑے زیاد ہوئی نن سبا چی وہ انسان بیمار بھی ہمیں ڈاکٹر خواہ تلار شی یو جسمانی بیماری بھی اور یو روحانی بیماری بھی یو انسان پر سر باندے درد بھی اگر لار شیخ پر علاج نہ پارا
یو انسان په بدن کې تکلیف وي دغه انسان ډاکټر ته لاړ شي خپل علاج وکړي لیکن مسلمانانو ما او تا په بیماری کې مبتلا یو هغه بیماری چې کله انسان جسمانی بیماری وي مثال په تور باندې یو انسان باندې کینسر ولګي دغه بیماری دومره خطرناک وي چې دغه انسان د ژوند نه خلاص کړي د دې دغه ژوند ختم کړي انسان مړ شي دویم هغه بیماری چې هغې ته روحاني بیماری ویلی شي محترمو چې کله په انسانانو باندې دا روحاني بیماری ولګي دې سره انسانان د ایمان نه خلاص شي نن ما ورته وګورو ما او تا مسلمانان څومره بیماران یو نن زما او ستا زړه کې څومره بیماري دی زما والد محترم راغی او پولیس وختي نه مجلس کوي او ستاسو اواز نه راځي اواز وکړئ نعرې تکبیر نعرې تکبیر څومره بیماران یو هغه بیماری چې رب کائنات عجیبه نقطه الله رب العزت فرمایي دا الله رب العزت چې باره کې دا راځي چې الله رب العزت کور کمی وړي خانه کعبه د الله پاک کور کمی وړي خانه کعبه دویم د مسلمان زړه دا د الله رب العزت کور دی محترم وس بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه کور ته د الله رب العزت رحمت فرشتے نه داخليږي په کوم کور کې چې په کوم کور کې سپي تړلې وي یا په کوم کور کې تصویر لګېدلې وي لیکن محترمو ما ورته کله سوچ کړی دی چې زما ستا زړه دا د الله رب العزت کور دی آیا هغه زړه چې الله پاک هغې دپاره خپل کور تذکره کوي هغه زړه کې ما ورته څومره ګناهونه ساتو هغه زړه کې ما ورته څومره بد سوچونه ساتو هغه زړه کې ما ورته د بل مسلمان دپاره څومره غلط خبرې ساتو په هغه زړه کې ما ورته د مسلمان دپاره څومره غلط سوچونه کوو محترمو هغه زړه ته به د الله رب العزت نورانیت راشي هر کله هم نه راځي محترمو نن مسلمانان ولې پریشان دي ځکه چې دوی د قرآن مجید نه مخ ګرځولی دي نن مسلمان ولې سرګردان ګرځي نن مسلمان ولې پریشان دی نن مسلمان ولې د غم شکار دی نن مسلمان ولې په تکلیف کې دی محترمو نن ما او تا سره دولت هم ډېر دی ما او تا سره خاندان هم ډېر وي ما او تا سره صحت هم ډېر وي لیکن ما او تا په خپل ژوند کې خفګان اظهار کوو ما او تا ته په خپل ژوند کې سکون نه وي هغه صحابه چې هغې سره دولت نه و هغه صحابه چې هغه د لوږې نه په هغه باندې بېهوشي راتلله هغه صحابه چې خپل کورونه نه وو هغه صحابه چې هغه د خپل کور نه ویستلی شوي وو لیکن هغې چې کله دا قرآن خپل کړو محترمو هغه په ژوند کې څومره خوشحال وي ما او تا ته پکار دی چې دا قرآن خپل کړو محترمو قرآن په خپله وکړئ انشاءالله په څه ووایي انشاءالله ټول په څه ووایي انشاءالله ما تاسو ته ولې یو خبره وکړله چې قرآن مجید داسې یو کتاب دی چې دا قرآن مجید دا نن محفوظ دی په دې دنیا کې لیکن دا ولې محفوظ دی دې باره کې رب کائنات فرمایي چې دا قرآن مجید د دې حفاظت به زه کومه لیکن د قرآن مجید حفاظت به الله پاک څنګه کوي الله پاک دغه طلبه کرامو په ذریعه باندې د قرآن حفاظت کوي محترمو ما او تا ته پکار دی چې د قرآن حفاظت وکړو محترمو کله چې یو انسان د یو ملک او د یو علاقې صدر وي د دې ټول امن ذمواري دا د بادشاه باندې لازم وي لیکن دا بادشاه په خپله داسې نه کوي چې په لاس کې توره واخلي او دغه علاقې نه دې ګیر چاپېره وګرځېږي دا بادشاه دا داسې نه کوي چې دې ټوپک راواخلي او دغه علاقې د ګیر چاپېره وګرځېږي لیکن که دغه علاقې امن ذمواري دغه بادشاه باندې وي دغه بادشاه به څه کوي چې دغه معاشره کې په دغه علاقه کې یو داسې فوج به تیاروي داسې یو لښکر به تیاروي چې دغه علاقې ګیر چاپېره ودرېږي او دغه علاقې حفاظت وکړي محترمو نو همدارنګې
الله پاک چې د قرآن مجید حفاظت کوي، الله پاک د قرآن د حفاظت لپاره بعض بندګانو انتخاب کوي محترمو، چې هغې ته علما او طلبا ویلی شي محترمو. نن ما او تا ته پکار دی چې خپل معاشره کې خپل بچي له علما او طلبا جوړو محترمو. څه به جوړوو؟ علما او طلبا به جوړوو. سره مختصر حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي یو ورځ جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تشریف فرماو. نو په دې ټیم کې دغه دروازه دا پرده لکولاو. نو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ناستو. نو په دې ټیم کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دغه شان مخامخ تیر شو. جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته فرمائی اے پیغمبر دا هغه ابو ذر دے. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمائی ارے جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے، تو نورانی مخلوق ہے، یہ زمین پر رہتا ہے، یہ انسانی مخلوق ہے. اے جبرائیل تو آسمانوں کی اوسیږي، اے جبرائیل تو په عرش باندې وي، اے جبرائیل تو نورانی مخلوق وي، ته په فرش باندې اوسېږي، دا په ځمکه باندې اوسېږي، ته د ابو ذر څنګه پېژنې؟ محترمو دې خبرې ته سوچ وکړئ. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي اے پیغمبر علیه السلام دا ابو ذر اگر چې په دغه ځمکه باندې ګرځي، دا ابو ذر اگر په دغه ځمکو کې ګرځي، اگر چې دا انسان دی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ ابو ذر ہے جس کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پر ہوتا ہے. دا هغه ابو ذر دی چې د ځمکې نه زیات د تذکرہ په اسمان کې کېږي. محترمو ولې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تذکرہ په اسمان کې ولې کېدله؟ د فرشتو په مجلس کې رب کائنات د ابو ذر تذکرہ ولې کوله؟ دا ځکه چې دغه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دې په قرآن ډېر زیات تلاوت کوو. محترمو ما او تاسو د قرآن تلاوت کوو؟ بالکل د قرآن تلاوت کوونکي په کوم کور کې چې د قرآن تلاوت کېږي محترمو څنګه ما او تاسو په اسمان کې د ستوري ښکاري، ما او تاسو په دغه اسمان کې ستوري ښکاري، دغه شان دي چې په کوم کور کې د قرآن تلاوت کېږي محترمو هغه اسمان کې هغه پر اسمان کې دغه فرشتو د محترمو دغه کورونه ټول دغه شان دي ستوري ښکاري. دغه فرشتے جو اللہ رب العزت نے تپوس گئے اے اللہ ستارے تو آسمان میں ہوتے ہیں لیکن یہ زمین پر ستارے کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ دغه ستوري په آسمان کې وي عجیب نظاره ده چې په ځمکه کې هم ستوري دی. رب کائنات فرمایي دا هغه کورونه دي چې په کوم کورونو کې د قرآن تلاوت کېږي. محترمو ما تاسو ته پکار دی چې خپل کور کې د قرآن مجید تلاوت وکړئ. انشاءالله کوم انشاءالله خپل کور کې د قرآن مجید تلاوت کوئ. لاسونه وچوکئ انشاءالله ټول به انشاءالله تلاوت وکړو. محترمو پیغمبر علیه السلام یو بل حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي په امت کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی، د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د قرآن ولي. محترمو بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي په یو روایت کې هغه فرمایي میرے امت کے سب سے بہترین عبادت وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. زما د امت د ټولو نه بهترین عبادت هغه د قرآن مجید تلاوت دی. محترمو سبحان الله. بیا محترمو دا قرآن داسې یو کتاب دی چې کله ما ورته وایو بیا دا قرآن مجید په ویلو باندې هم ثواب او د دې باندې عمل کولو باندې هم ثواب. د وضو باندې کښېنئ ماشومان دوه دې باندې کښېنئ تاسو کښېنئ د اوبو باندې کښېنئ دې خوا توجه وکړئ. هغه مسلمانان هسې یو سوچ وکړئ موږ بیانونه ډېر زیات اورو علماء کرام هر یو مقرر بیان کوي، هر یو عالم تاسو ته بیان کوي. ما او تاسو سوچ وکړو چې آیا ما او تاسو په قرآن عمل څومره کوو؟ ما او تاسو چې وایو چې صحابه کرامو دپاره الله رب العزت قرآن کې فرمایي اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون. دغه صحابه کرامو دپاره رب کائنات په دنیا کې د جنت زیری کوي. آیا
دا په فری کې ورته دومره نعمتونه میلاو شوي دي. نه، هغه صحابه کرامو دغه قرآن دپاره د خپل بدن ټوکړې ټوکړې کړي وو. محترم هغه صحابه کرامو دغه قرآن دپاره خپل بدن باندې سخته تېره کړې وو. نن ما ورته چې کله قیامت روز ولګي محترمو دې خبرو ته سوچ وکړئ او دا سوچ او فکر وکړئ. محترمو ټول انسانان سترګې پټې کړي، ټول سترګې پټې کړي او دې خبرو ته سوچ وکړئ. سترګې پټې کړئ، ټول آنکھیں بند کړئ، سترګې پټې کړئ. قیامت راغی، اسرافیل علیه السلام نے هغې شپېلۍ ووهو، سترګې پټې کړئ او سوچ وکړئ چې دا اوس شروع دی. دې ټیم کې قیامت راغی، دنیا درهم برهم شو، د حشر میدان ولګېدو، انبیاء کرام ټول تشریف فرما دے، فرشتے ہم موجود تھے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تشریف فرما دے. محترمو میدان ولګېدو، ما ورته الله رب العزت आवाज وکړو د پیغمبر مخې ته، اے مسلمانا مخې ته شه، تا سره به ستا د ژوند حساب کتاب کېږي. اے مسلمانا راشه، د وخت د بلوغت نه تر مرګه پورې تا سره به حساب کتاب کېږي. دا هغه قرآن کم قرآن دپاره د پیغمبر غاښونه شهید شوي وو، هغه قرآن کم قرآن دپاره د حمزه رضی الله تعالی عنه د بدن ټوکړې ټوکړې شوي وو، هغه قرآن کم قرآن دپاره حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه خپل جان نذرانه پیش کړی وو، هغه قرآن کم قرآن دپاره 1200 صحابه کرامو خپل جان نذرانه پیش کړی وو. لږ راشه مخکې ته شه، الله درته مخامخ، جبریل درته مخامخ، ټول پیغمبران درته مخامخ دي، تا نه ستا د ژوند پوښتنه کېږي. محترمو پوښتنه وشو، اے مسلمانه تا دغه قرآن دپاره کوم قرباني ورکړی وو؟ تا په دغه قرآن د الف نه واله تر والناس پورې تا په دغه قرآن کې څومره په قرآن په آیاتونو باندې عمل کړی وو؟ که چېرته د قرآن دپاره دې قرباني ورکړې وي، که چېرته په قرآن باندې دې عمل کړی وي، که چېرته د قرآن په درس باندې دې عمل کړی وي، که چېرته د قرآن د خپل ژوند دستور ګرځولی وي، که چېرته د قرآن مطابق دې خپل عمل ګرځولی وي، داسې جنت ته داخل شه. او که چېرته د قرآن ته دې مخ ګرځولی وي، که چېرته قرآن ته دې شا ګرځولی وي، که چېرته د قرآن په آیاتونو دې عمل نه وي کړی، ستا ټکانه جهنم دی. محترمو بس سوچ وکړئ، ما ورته جنت ته ځو که جهنم ته ځو، چې زما او ستا د ژوند ټکانه، زما او ستا د ژوند عمل دا قرآن نه وي. محترمو چې قرآن باندې ما ورته عمل نه وي کړی، نو ما ورته جنت ته تللی شو؟ هرګز نشي تللی. ما ورته جنت ته تللی شو؟ نشو تللی. نو ما ورته ته څه پکار دی چې په څه عمل وکړو؟ په څه به عمل کوو؟ محترمو په قرآن به عمل کوو. دا بیانات اورېدل دا هېڅ معنا نه لري، د تقریر اورېدل دا هېڅ معنا نه لري. اصل مین مقصد څه دی؟ چې تاسو د پیغمبر علیه السلام یو حدیث واورئ او په دغه حدیث باندې تاسو عمل وکړئ. محترم پیغمبر علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان هغه دی چې هغه دا قرآن زده کړي او په دغه قرآن باندې عمل وکړي او بیا بل مسلمان ته وښایي. محترمو نن ما او تا مسلمانه دا قرآن په هر یو ځای کې اورو، ما او تا هر جمعه د مولا تقریر اورو، لیکن ما او تا په دې باندې عمل نه کوو. محترمو دا زما او ستا هغه روحاني بیماري دی. محترمو ما او تا باندې د قرآن دا خبرې اثر نه کوي. ما او تا 20 کاله تیر کو، ما او تا 50 کاله عمر تیر کو، ما او تا بوډاګان شو، لیکن ما او تا دینه خبر نه یو چې دې قرآن کې الله رب العزت ما او تا ته څه پیغام راکړي. دا مسلمانی ده، دا اسلام دی. نور پرېږدئ. محترمو په معاشره کې علما کرامو ته کم نسبت کېږي، علماو پسې څومره کنځل کېږي. نن ستا بچې هغه د عالم خلاف کنځل استعمالوي، نن ستا بچې د علما کرامو باندې تهمتونه لګوي، نن ستا بچې د مولا خلاف خبره کوي. ما او تا نه منع کوو. محترمو تاسو دې نه خبر یئ چې دا مولا څوک دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا مولا د دې مثال په دغه معاشره کې داسې دی لکه چې د پیغمبر یعنی زما نسبت او زما مقام په خپل صحابه کرامو باندې. محترمو عالم
ما او تا د عالم وړو کې وړو خبره نوٹ کو او عالم پس بدر دوایو شاته کسان आवाज اوري صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث دې د پاره وای محترم چې عمل وکړي. ما او تا چې کله عالم په یو ګناه باندې ووینو ما او تا عالم پس څومره بدر دوایو محترمو مړه دا عالم دی دا خو دغه ګناه وکړه او دا سوچ نه کو چې ما او تا ټول عمر په دغه ګناه کې تیر کړی وي. محترمو دې خبرې ته سوچ وکړئ علماء پس چرته بدر دوانه وای کوم یو کس عالم پس بدر دوای دې د ایمان نه خلاص شي د علم په وجه باندې څوک عالم ته سپک ګوري په دې باندې ښځه طلاق شي کوم یو کس د عالم د علم سپکاوی کوي محترمو دغه انسان د اسلام د دایرې نه د بهر کېږي او کافر کېږي. محترمو زما د خبرې مقصد دا وي چې بعض ټیم مسلمانان جو د اسلام نه خبر نه وي محترمو لیکن بعض مسلمانان داسې وي چې د اسلام نه خبر شي او بیا عمل هم نه کوي. محترمو چې کله د قیامت میدان ولګي الله رب العزت دغه عالم مخې ته کړي ای عالم راشه د خپل ژوند حساب کتاب راکړه تا ته مې علم درکړی و تا خپل دغه ژوند څنګه تېر کړی دی که چېرته یو عالم نیک وي په دغه علم باندې عمل کړی وي محترمو په دې باندې عمل کړی وي هغه به جنت ته ځي او هغه به ځان سره د خپل د خاندان هغه خلک جنت ته بوځي په چا باندې چې جهنم واجب وي محترمو. لیکن بل یو عالم به راشي چې هغه ګناهګار وي هغه خطاکار وي هغه داسې کمزور شان وي الله رب العزت هغه د ټول مخلوق نه جدا یو پردې ته دننه کړي هغې سره به حساب کتاب پرده کې کېږي. رب کائنات کو فرمائے اے عالم اگر تجھے علم دیا ہے تیرے اوپر عالم کا نام رکھا گیا ہے کچرتا استاد وزڑ انتخاب مال علم در پار کھڑے ہو پا دنیا کی بھی در علم در کھڑے ہو تاتے ہو مقام در کھڑے ہو اے عالمہ اگر کا گناہ دی کھڑے ہوئی اگر چپاس دیونوں کی دی خطا کھڑے ہوئی لیکن اے عالمہ ستا مقام و مرتبہ دمر دیر ادا چھتا گناہونوں باوجود ہم تاثر حساب کتاب ہم پا پردہ کی گئے اور پس دے حساب کتاب نا کہ گناہگاری پہ حملار سے جنت تلار سے محترم دا عالم مقام دمر دیر ہوئی نماؤ تاکہ پکار دی چھتا عالم سلمین محبت کو محترم کہو بکر انشاءاللہ دا عالم سلمین محبت اگر دانوی چھتا عالم مخامخ راشی اور دا سرق کتا کیوں پلاس باندی ہم دسی دسی کوئی دا عالم قدر دانوی چھتا آگے تو پیسے ورکی دا عالم قدر دانوی چھتا آگے سنا خپل نسبت خط جوڑ کے اور بیا پشی شاور پسی بدرت ہوئی اصل دا عالم قدر اور اصل دا عالم احترام دا سوی چماو تا دا خپل کشران دا بچونا ہم علماء جوڑ گو انشاءاللہ جوڑو بکن انشاءاللہ محترمو خپل دا بچی دیتا دا قرآن درس ورکے دیتا حدیث درس ورکے آخر نیتا یو خبر ووری محترمو یو طالب العلم آغا پدگا خپل کور کی مور و پلار تکنزل کوي خپل مور و پلار نافرمان می محترمو خپل پلار نسبت نظر کوي خپل پلار ته رد بد وایي دغه ماشوم چې کله مسجد ته راشي او دغه مسجد کې دغه ملا مخې ته کښېني دې ټول عمر تېر کړي دغه ملا پسې بد رد نه وایي محترمو د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې دغه ملا د دې تربیت سمه طریقه باندې کوي دغه ملا دې د ادب او احترام ښایي دا مولا دې ته قرآن او حدیث ښایي چې کم مور او پلار هم خپل بچي تربیت د اسلام او د دین مطابق وکړي د قرآن او د حدیث مطابق وکړي دغه بچي چېرته به هم د خپل مور او پلار نافرمان نه جوړېږي نو ما او تا ته پکار دی چې خپل بچي نه به عالم جوړو څه به جوړو خپل بچي نه څه به جوړو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې په دغه قرآن باندې عمل وکړو او بیا خپل کشرانو ته دا قرآن وخایو او کوم کشران چې دا قرآن زده کړي چې خپل مشرانو ته وخایو الله رب العزت دې موږ ته د دې خدمت کولو توفیق راکړي او زموږ دغه زړونه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او علمي نورانیت ته منور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین